الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم درود شریف پر پیغمبر علیہ السلام اللهم صل على سيدنا ومولانا شفينا محمد وبارك وسلم عليه. محترم ددیز مشرانو مولانا عبدالروف سے مولانا حزب اللہ جان سے نور دا زمون ناظم سے دا ختم نبوت ناظم سے نجیب الاسلام سے او نور ددیز شرکا مرگرو جناب سیار خان حاجی سے قاری شاہد سے دا پسولہ تاریخ باندے ختم نبوت کانفرنس دے دا غیر تیارے پر سلسلہ کے مختلف زینوں کے دس غنڈی کی نو دے مقصد غیر تیاری چو خلق با مقصد پیش دا ختم نبوت کانفرنس صلح پارا کی دا زمانگو استاسو خوش قسمتی دا چه ہر کال دلتا کے یو لوی کانفرنس دا ختم نبوت کی گی اور لوی کابر مشران و نرازی دا ذل دا نورو مشران علاوہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ وم تشریف روڑی اور دی قوم تا بخطاب کی مسئلہ دا ختم نبوت دا اجماعی دا دے کسی اختلاف نشتا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر داغن پس ببل پیغمبر نراز او چه سوک دعوت پیغمبریو کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپس نو ہم کافر دے و داغ منون کم کافر دے لیکن خاص کر زمان دے دور کے زمان روان دے متحدہ ہندوستان کے مرزا غلام محمد قادیانی دا نبوت دعویٰ کر رہا داغا کتابون دی پائے کہ خپل خرافات ہوتے وحی ویلے دا او دارنگی دا مسلمانان یوزان قائد گڑی یو پیغمبر گڑی حسن اللہ منہ بیاد اخپلو متبعین تا صحابہ ہوئی لیا بے دبیہ کڑی دا پیغمبران علیہ السلام خصوصاً دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا اجتماعات دیر پرکی گی چی دا کافر دی و دی پا کفر کی شک نشتا دے او زما خپل چی سونا سوچ دی زما خپل سوچ ہوئے چی دی اکثر قادیانا شتنا آیا کس نیم نی حساب پکی کچرتا پٹوی کنا یا حملو کیا سا خکارا الحمدللہ سوکزان نشی خکارا کون چیز قادیانے ما یا زا ختم نبوت نمانم داس چاکی جورت نشی کے دے او دا ہم دا دے علماء و برکت تی چی دا جلسے کئی چکم خلق پی دی و مسلمانان دی اگر نہیں ہے دو و چا پڑھونا کے دا کی دورت و خڑوالے ہو دائی دبوش پلمیشنے پریخ ہوئی او دا دا دے دبو برکت تے کہ دا دبو نور دوی بزیاتے دل بیا زمانگا جمعیت علماء اسلام پدے کڑے دوے کردار دے زمانگا کافرو توستا پتہ لگی چی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ او دارنگے ہزاروی بابا رحمت اللہ علیہ او دارنگے مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ او دوی مرگری دا پہ اسمبلے کی دی غیر مسلم اقلیت اگرزول دا قادیانان قرارداد پاش شو بیا ترمیم شو ندی تر ہمیشہ طول دنیا کے کافر خارکری شو او دا دے دیر لیا فیدہ را افیدہ دا دا چسو پہ غلطی گی نا سوک چی مسلمانی کی دا دی پلاس میں نا مسلمانی کی
لکه ګوره دا خو ډېر مذاهب دي په دنیا کې، عیسائیت ته، یهودیت ته، مجوسیت ته، هندویت ته، هندومت ته، دارنګې نور بودھ مت ته، مجوسیت ته چې د اور عبادت کوي. نو کله هغوی اسلام ته راغب شي چې موږ مسلمانېږو، نو مخکې به دا قادیانان ورپسې لاړ، نو هغوی به موږ مسلمانان شو. اوس دا جرأت څوک نشي کولی. اوس چې مسلمانېږي نو اهل سنت والجماعت چې کوم صحیح عقیده ده دې ته به راځي. نو 1974 نه تر دې وخته پورې دې مسله کې څه اشکال یا پټوالی پکې نو. خدا 2018 چې د عمران خان حکومت راغی دی کې بیا څه ګډوډ شروع شو. اصل کې زمونږ حکمرانان چې د امریکې غلامان دي، بچه اور ته سوی دي د هغې نه سخت دبوري. په خولې خو دوی دا وایي چې یاره مونږه ریاست مدینه جوړو یا څه جوړو. بعضې مولیان هم پې خطا شي، هلکه ډېر ښه نوم اخلي، نو په نوم اخیستی خو کار نه کي که نه، عمل ته به یې ګورئ. دوی آسیا چې د رسول الله صاحب ته کنزل کړي، هغه یې ازاده کړله، هغه یې بوتله هغه ته ټرمپ ته ور غېږ کې کېنوله چې ځان دله په عزت راوستې ده، او نوم اخلي د ریاست مدینه. زه په دې نه پوهېږم چې دا څنګه ریاست مدینه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د هغه د مذهب سره دا غداري کېږي، او بیا هغې ته خپل وطن پاکستان ته وایي دې نه زه ریاست مدینه جوړم، چې به دا څنګه. نو په هر حال دا د ختم نبوت زموږ مشران چې کوم خدمت کوي دا دې ورسره ډېر مناسب دی چې دنیا ته ښکاره کړي چې دا حکومت ډېره غداري کوي. دا عقیده ختم نبوت سره د اکابر او قربانو سره 1953 کې 10,000 کسان په دې مسله شهیدان شو، او الله تعالی د مفتی محمود رحمت الله علیه غوندې په شخصیت سره دا مسله الله حل کړله. او بیا دې حکومت بیا راوچته کړه، نو بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم علی آپا ذریعه باندې دوی پسپو شو. ځکه چې کله د ناموس رسالت مسله پیدا شوله، نو مولانا صاحب یو دوه ډېر لوی جلسې کړې وې د زرداري صاحب په وخت کې، پیپل په وخت، او هغه مسله دوی وی چې بس تر همیشه حل شو. ځکه اوس ناموس رسالت دا مسله په امریکا ډېره بدله دي. هغوی د جیل نه تیار قیدیان اوښکي دي چې هغوی باندې کیسونه د ناموس رسالت او د پیغمبرانو پشان کې چې کوم ګستاخي چا کړې وه، هغه پرویز مشرف هم د جیل نه وخت. نو دا مسله ډېره اهمه ده. به هر حال دا صرف د هغې لپاره تیارې دی. 14 تاریخ باندې دا خو ستاسو په دې ګوان کې تاسو ډېر خوش قسمته یې. پارک خو بالکل ستاسو کور نه دی، پارک دی. نو موږ او تاسو موږ به قرباني وګورئ. هسې نه چې هلته موږ دا وایو چې یاره موږ زه ملا یم او زه مثال په طور باندې یا خان یم یا نواب یم او زه به دلته مشري کوم. نه، هلته موږ ټول کشران یو، او هلته موږ د خلکو خدمت کوو که خیر. څونه زموږ د چا سره د عوام چې دي، دوی به د بار خلکو نه د مېلمنو د اکابرو خدمت به کوي. او خدمت کله دا شي زموږ که نه هلکان ورمنډه کړي، څوک به پورې لاس لګوي، څوک ورکه خلکو نه بچ کوم. ته په قلار کښېنې د هغې خپل کساري بس. نو دغه لحاظ به هم کوو. مشران به تنګوم نه، ډېر په احترام سره به ناست یو، د اکابرو بیانونه به وو. الله تعالی دې دا
اجلاس مبارک وګرځي. دا کم کانفرنس چې روان دی الله ډېر په خیر سره سره رسول کی او الله تعالی د حادثاتو نه او دا بارانو وغیرہ الله منګو تاسو دا ملمان محفوظ کی. واخر دعوانا الحمد لله صلی الله